چې مکی والو سمرم بیا لاسونو مروړل الله فرمای ما خپل نبی رو لګه ما قرآن نازل ک مکی والو ته ولته شروع شو د غیر چا پیرنه خلق رالو قرآن واغشت لاړ په خپل علاقو کې داغه دعوت شروع او مکی ول داغه د نړولو په سوچ کې پراته دي نو ذهب الله بنور الله ته خپل رڼا بوتله نورونو الله احسان کو بیا هغه نبی محمد علیہ السلام خاتم النبیین وګرځو هغه مهنت خواري چې دنیا ته ایمان خور شي دنیا الله پیژني د الله منشأ پیژني اسلام پیژني سارمنګ سورہ نمل کې ترجمه جمعات کې ترجمه کو آیات راغی اذا وقع القول عليهم فاخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم یو وخت به داسې راشي چې نه به عالم پاتې شي ابو سعید خدری فرمایي چې په هیڅ یو کلي کې امر بالمعروف نهی عن المنکر پاتې نشي په هیڅ یو ځای کې داسې څوک ني چې هغې خیر ته رابلل کوي د برایو نه منع کوي عبدالله بن مسعود فرمایي چې کله په دغه نظام کې د علماء وجود ختم شي نو بیا دغه وخت به الله رب العزت د اسلام د حقانیت د پرچار د پاره د ځمکې نه یو ځناور روباسي تکلمهم څه خبرې به کوي مفعول بل نه ذکر کړي خلکو ته به وایي چې او خلکو ګورې نجات په مال کې نه دی په ملک کې نه دی جیداد کې نه دی صدارت کې نه دی کثرت کې نه دی د الله بندګۍ کې او ورپسې وجم وایي چې ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون دا ماحول ولې جوړ شو چې امر بالمعروف نظام ختم شو د نهی عن المنکر نظام ختم شو څوک هونهار بچي قابلان بچی علم لنور گئی علم بسنگ ختمی بقول زنگ دا باچا سے رحمت اللہ علیہ اغبی چه سار شی نو ٹانگی ڈکی روانی کاری جنو سکولونو تا مدرسو تا کم خلق روان مونکا لخوا وایو پلانی ملک دا قرآن بے حرمتیو شوا بے شک او شوی دا بدکار شوی دی خو خپل گریوان کې وګوره تا دې خپل کتاب ته څومره سپک کتل تعجب وکړي او سړی ماته یو کس وي تاسو پېژنئ انور دیشه رسول الله ته غالبا وي انور چې پس نه پیږي نو هغه دې کار تکړې دی هغه تکړې د سکون راویسته علم ته دې کړم دا خواشي دی که نه علم مونږ نه مطالبه کی د مجاهدی مونږ قرآن سره هغه لوبې وکړې چې څوک مهرني رور سره هم نه کوي او مونږ د قرآن نه هغه تمې کوو چې ماله مغه راکړه کوم چې د صدیق له ورکړه عمر له دې ورکړه یہ ہو سکتے نو اللہ رب العزت احسانو کو نن شکر دے سو وقتو چې د الکانو د دینی تعلیم نظام نو الله پاک د جنکو د پر ماحول قائم کو الکانو باندې سکولونه وای کالجیانې کې ډاکټرانې کې انجینیرانې کې ساينسدانانې کې دا ډاکټران به صرف کاپیرانی انجینیران به صرف کاپیرانی ساينس کو مسلمان خلکو ته خولې دا خو زما ایجادو زما ملکیتو خو زما سیاسیان غداران شنو زه دې ته ورسېدم د ټول ناول جهاز خو مسلمان ساينسدان حکیم عباس لزولې د
د ټول ناول بجلیګر په 19 کې عبدالرحمن ثالث جوړ کړی د ټول ناول چې دا ټینکی او دا پیپونه او دا نظام قائم کړی 19 کې اوسم ورشه انګریزان اوسم د هغې تجزیې له راځي ستا پیپونه 3 کاله پس زنګ والي خو چونکې ما باندې هغه خلک مسلط شو چې ما د بل غلام لیدل غواړي هغې اقتدار او سیاست د خپلې عیاشۍ دپاره یو ذریعه وګرځول د هغې نتیجه دا راووته خو لیکن خدای ته وګورئ جینکۍ خو د یونیورسټو نه بچ کېده خو یې دله تباه کړی مړه کلنډري خو د هلک سره هم خوند نه کولو د ټریپ ایکسپایر دی که څنګه سردار خان نوم یې نه علم بده خبره ما ته یو ته مې وویل نو ما ته مجبوري ده وي څوک دې ته چې ایمان خولی او نو دې به پیسو دپاره سر دورو من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا آیات سړو دپاره نه دی دا د ښځو دپاره دی سړی چې کله توکل اختیار کړي نو متاکلین شي بیا د ښځو له حوصله بلنده کړی چې ښځو ګورې سر تور نه کې زه ذموار یم زه به ستاسو مشکلات حل عزت چېرته بینلی د پیسو نو دا ډېر د افسوس خبره چې دا ستاسو په دې کلي کې مدرسه ده او د یو ځای بل ځای نه طالبات راځي او هغوی پکې علمونه کوي او د دې کلي پکې څوک نه یو خو ټول خدمت کې درخواست دی چې موږ تاسو په دې کلي کې څومره خپل لوڼه هغې مدرسې ته متوجه کې چې ستاسو مستقبل بچ شي او د هغې هم بچ شي کنی بربادیږو بربادۍ ته روان یو تاسو مړه انصاف وکړئ چې په یو ځای کې ماحول اداره ده او پیغلې جینکۍ راغوښتېږي او د هغې غاړه کې سړی پر دې سړی د وزیر په نوم د ګورنر په نوم امیل ورچي نو اسلام خو پرېږده هغه پښتو کوم پله بیا مونږ کوم ځای ته ورسوږي دا دې خېټې دا د دنیا لږ شان زینت نو دې دپاره مونږ او بل دا چې د مدارس سره تعاون کوئ په الله مې قسمي دا د خیر مراکز دي یعنې خیر خورېږي د دې حوصلې بلندوي خدیجة الکبرا نبی علیہ السلام ته مونږ ډېر مخکې د باړه کې اجتماع وه سن 1983 یا 84 خبره وي حاجي صاحب عبدالله صاحب بیان کولو ما ته اوس هم یاد دی چې ګوره هجرت خو هجرت دی نصرت وره خدیجة الکبرا نبی علیہ السلام ته لږه تسلي ورکړه چې مه یریږه تا خدای نه ضایع کوي الله پې فورن سلام ورولی نو دې دپاره چې مونږ د زړه نه مالي تعاون هم کو دې مدارسو سره دا علما غریبانان اوس تاسو ګورئ 15 سره 15,000 په دې زمانه کې څه چې 15,000 خیر دی پلار هم نشو 15,000 او 3,000 نو دا څه شی دی دا د خدای یو نظام دی چې الله پاک د دې په دې کې برکات اچولي هلکونو والا پریشان یو مونږ شکر دی خوشحال یو چې مونږ دې سره تعاون کوو زموږ مال کې به برکت راځي مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دا یو په 200 اجر په آخرت کې دی بې شکه